الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپل عثمان کې چې کوم کلی شامل دي په ښکته باندې چې پکې بټاکړه، پونټیا، کوټه، ټوپۍ د هغې پښتنو ته مشرانو ته زه دلته په راتلک باندې هرکلی وم او زه د اپریشیټ کوم چې هر سړی خپل حق دپاره آواز اوچتوي او د حق دپاره چې څومره منډې دی والي دي نو زه دی له داد ورکوم چې تقریبا 22 سال نه دی اړم دي او زمونږ د پښتنو یو دوتر چې په دې عثمان علاقه کې د پونټیا په علاقه دلته کې دی د هغې دپاره دی کوششونه کوي. زه به د خپل عثمان د وروڼو ته او د پښتنو ته د دې علاقې خلکو ته یو دوه درې فیکټ حقیقت یو څو خبرې کوم ځکه چې زمونږ سازیزانو پرون بلکې څو ورځو راسې اړم دي هغوی پریس کانفرنس کوي او پکې دروغ وایي خو صرف وربلي خبرې زباني خبرې کوي خو به طور ثبوت هغوی لا تر اوسه پورې موږ ته یو شی شو نه که او زه به یې درته نن سبا نن انشاءالله که خیر شو کوم. زما یو مشر عمر عیاد لاله پرون یو خبره وکړله چې یاره موږ سره جرګه وکړئ. لاله جرګه خو تاسو سره څو ځله کوم دین موږ وکړله بلکې که ستاسو یاد چې په 2014 کې اصلاحي جرګه د ډسټرکټ صوابۍ چې کرنل علي ګوهر خان کوم دین د هغې مشر او هغه یو جرګه کړې وه دا د هغې اصلاحي جرګې ثبوت دی چې ډي سي کامران صاحب له کوم دی نه هغې جرګې بیا دا ثبوت ورکړه او هغوی فیصله وکړه او هغې فیصله کې دی دا ویلي چې کوم ډي سي صاحب فیصله کړې وه هغه زموږ د دې ټولو خلکو د عثمان خلکو له دې تقسیم وکړی شي او خپل خپل حق ته وله ورکړي. صاحبه په عمده کال باندې زمونږ چې کوم ډیپټي کمشنرو کامران افریدي هغه نه به سټارټ واخلو هغه یو فیصله کړې وه دا د ډیپټي کمشنر ثوابي کوم دین فیصله ده چې باقاعده په دې کې دا ویلي شوي وو او اخري پیراګراف باندې دا لیکلي چې اشتمال دی جاري وي تقسیم دی وشي او خلکو له خپل خپل حق ورکړی شي. بیا د هغې نه پس تاسو لړلی اپیل مو وکړو په اس ام بي آر کې دا د اس ام بي آر فیصله ده چې پکې کلیر کټ کوم دین دا لیکلي دي چې کوم د ډي سي فیصله ده هغه ټیک ده او په دې باندې د عمل وکړی شي او دا تقسیم د خلکو له وشي او د خلکو له خپل خپل حق ورکړی شي. چې کله تاسو هلته نه فارغه شئ نو بیا تاسو کوم دین لړئ های کورټ ته دا صاحبه د های کورټ هغه فیصله ده چې باقاعده په دې فیصله کې لیکلي شوي دي چې د اس ام بي آر او د ډیپټي کمشنر او د هغې نه یو زړه فیصله های کورټ چې کله کړې وه هغه بالکل ټیک دي او د خلکو له خپل خپل حق ورکړی شي او دا تقسیم دی وشي. بیا د هغې نه پس کوم دی صاحب تاسو لاړلی کوم دی سپریم کورټ ته او باقاعده په سپریم کورټ کې کوم دی تاسو هلته کې اپیل وکړو او دا د هغه سپریم کورټ فیصله ده چې باقاعده پای کې دا لیکلي دي کوم دی نو که تاسو د اخري پیراګراف وګورئ کوم دی سی پی 2800/17 which is accordingly dismissed سپریم کورټ هم ستاسو کیس کوم دی نو ډسمس کو. بیا د هغې نه پس کوم دی چې کله د سپریم کورټ دا فیصله راغله او دلته کې زموږ تحصیل ټوپۍ د صوابۍ ته او چې څنګه چې د کورټ فیصلې ډي سي ډپټي کمشنر راځي نو په هغې باندې اسسټنټ کمشنر احتشام صاحب باقاعده یو بریف لیټر کوم دی هغه ولیکو دا اسسټنټ کمشنر احتشام باقاعده په دې باندې یو رپورټ ولیکو او د هغې رپورټ د لاندې باقاعده دا وارنټ دخل کوم دی نو جاري شو چې دا کنسلټیشن افسر کوم دی دا وارنټ دخل کوم دی جاري کړو. دا دی چې کله وارنټ دخل جاري شو قانوني تقاضي پوره شي بیا تاسو ته نوټس میلاو شي ستاسو په هغه قبضې ځایونو باندې باقاعده نوټس کوم دی نو ولګېدي تاسو ته وینا هم وشوله او په دې ټوپۍ کې دلته کې د هغې باقاعده یو جرګه وشوله او تاسو له د هغې دپاره 2 هفتې ټیم درکړ چې په دې 2 هفتو کې تاسو دوی سره کینئ او د پښتو یو لار ده موږ پوهیږو موږ پښتانه یو موږ مسلمانان یو موږ د چا حق نشو والی او د پښتو په نیز باندې هم پوهیږو په ډي آر سی کې هم تاسو کیناستئ نو تاسو په هغې هم عمل ونه کړو. زه به د شریعت کورټ په 1991 کې جسټس نسیم حسن شاہ جسٹس شفیق الرحمان جسٹس قدیر چودھری جسٹس پی محمد صاحب کوم دی نو د شریعت کورټ یو فیصله کړې وه چې په هغې زه تاسو ته معمولي یو دغه وایم چې په هغې کې دا وایي چې
غیر منقولہ جائیداد جس کے مالک کو قانونی اور شرعی طریقے سے حاصل کیا ہو، کسی کے غاصبانہ قبضے کے بعد اس کی ملکیت یا حق سے محروم ہو جانا پرلے درجے کی بے انصافی اور ظلم کے مترادف ہے۔ اسلام ایسی بے انصافی اور ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا جہاں زبردستی ایک آدمی غریب اور کمزور طبقہ کی جائیداد پر قبضہ جما کر برقرار رکھے اور اس کا مالک بننے کی کوشش کرے تو اس سے بڑی دھاندلی کا تصور غیر ممکن ہے۔ اسلام جو طاقتور اور ظالموں کی چیرہ سے غرباء اور فقراء کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے آیا تھا، اگر وہی دین غاصب کو مالک بنانے کے لیے عمل کرے تو پھر اس دین کی آمد کا ایک اہم مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ شریعت کوٹ عمدہ ویلی نصیبہ تقریباً ڈی سی نواخلی تر سپریم کورٹ پوری تر شریعت کورٹ پوری تر تحصیلدار پوری دا ټول اسمبلیار دا ټول کوم دین پکې شامل وي فیصلې دا تاسو ته کوم دین ما وخولي چې د هغې باقاعده موږ سره دا پوره دا وګورئ دا د هغې کوم دینو باقاعده یو بک دی چې دا موږ سره به طور ثبوت پروت دی۔ زه به خپل دې ملګرو ته چې کوم دغه علاقې دي چې په هغې کې پرون دی زموږ نومونه اخیستل او دا خبره کوله چې یاره دی نه موږ تپوس کوو چې دا ځمکې دی نه چېرته نه راغلې، ولې دی موږ نه پېژني موږ د دې اتمان یو، ولې دی موږ نه پېژني کوم دی نو همدغه ځایونو کې زموږ جایدادونه وو، زموږ خلک به تلل، دلته کې زموږ جرندې وي، دلته کې به موږ نري کرل، په سوونو کناله ځمکې وي، اخر هغه چېرته لاړلې، خو هم تاسو څخه دي که زما در څخه نه زما د دې بل غریب ورور به در څخه وي، ولې د دې غریب کوم دی سړی حق نه جوړېږي چې تاسو یې وله ورکئ او تاسو وایئ چې یاره تاسو قبضه مافیا زه نن په چیلنج سره دا وایم چې عمر حیات لاله او ورسره نور هغه ملګري زه دا په چیلنج سره وایم چې ته ما باندې یو انچ ځمکه ثبوت کا چې یاره کوم دی تا دا د خلکو نه اخیستې ده، زما د کوټې د پونټیا د پټاکړې ټول جایداد به ستا وي، او که زه تا ته وښیم چې تا څخه کوم دی نو د چا ځمکه ده او په دې موجوده ځای کې زه تا ته ښیم دا کسان تاسو ته دلته کې ولاړ دي چې تا څخه ځمکه تې ورته نه پرېږده، خدای ته وګوره دی د خپلې ځمکې پرېږده، ته دی د غریبۍ ته وګوره، په تا باندې خو به د الله فضل وي، ستا زامن به هم تکړه وي، هغوی به تاله په دوبۍ کې هم ګټي، ستا خپلې ځمکې به هم ډېرې وي، په دې صبر وکړه که نه. ګوره ته قانون منې، که قانون منې نو ته به کوم دین د سپریم کورټ د های کورټ د اسمبلیار د ډي سي د جرګې فیصله به هم ته منې، که ته پښتو منې ته به کوم دی د دې جرګې باقاعده کوم دی نو ته به دا منې دا جرګه، ځکه چې دا جرګې فیصله کړې وه او په دې کې کله علي ګور خان کوم دی نو هغه ټایم د هغې جرګې مشر و. ګورئ زه تاسو ته یو خبره کوم، جګړې څوک کوي؟ تاسو بار دا خبره کوئ چې جګړه به ترې نه جوړه شي، جګړه به ترې نه جوړه شي، څنګه ته موږ خپل جایداد نه منې کې؟ زموږ په دې علاقه کې جایداد دی، تاسو وایئ زموږ غم خادي ده، بالکل زموږ تاسو سره غم خادي ده، خو خپل حق خلکو له ورکوئ. تاسو بیا ګورئ چې زموږ تاسو سره ورورولي تر کومه ده پورې ځي، او که چېرې فرض که زموږ دا خبرې د حق دا خبرې په تاسو بدې لګي نو خدای دې تاسو له کوم دی نه صبر درکړي، ځکه چې موږ خو تقریبا 20 کاله زما دا مشران دلته کې ناست دي، کوم دی دا کاکاجي دا سلیمان لالا دا نور څوره چې دي دا دلته کې ناست دي، دی په دې باندې منډې تړي، ولې زما د کورنۍ د زاهد زما تره دی او الحمدلله زه پې فخر کوم که هغه منډه تړوالې ده، خو دې خلکو مشر کړو، دی ورته ویلي چې بهی ته به مخکې موږ به درپسې یو، او نن هغه مخکې دی دی ورپسې دي او د خپلې خبرې نه دی رستو شوی، او که په موږ باندې په پونټیا کې په بټاکړه کې یو انچ هم چا ثابت کو چې یاره کوم دی دی د چا نه ځمکه نیوی را دي شي ما پسې یو سړی او ما ته دې ووایي زما دې کورنۍ ته دې ووایي، یا په دې شته کسانو کې داسې کسان دي چې هغوی هم دا خبره کوي چې بهی که چېرې ما دا سلیمان لالا خبره کوي چې بهی ټیک ده څه ټایم کې کوم دی چې دا تقسیم نه و شوی، اضافي ځمکې وي موږ هم نیولې وي او موږ ته هغه ټایم پته د دې نه وه، ځکه چې سین اوچ شو دا شی په ښکته باندې لاړ، اوس هغه په خپله دا مني چې څه کاغذ دی څه د تقسیم طریقې کار دی هغه موږ منو، تاسو د جرګې خبره کوئ. ګورئ جی جرګه د پښتنو روایات دي، موږ په دې خبره باندې کوم دی بالکل تاسو سره یو، خو د هغې ټایم خو تاسو تېر کړی، تاسو له ګوره DRC ټایم درکړی د جرګو دپاره، تاسو له AC کوم دی ټایم درکړی د جرګو دپاره، تاسو له کوم دی DC کوم دی یو جرګه زموږ او ستاسو ترمنځه کړې وه او تاسو له کوم دی ټایم درکړی د هغې جرګې. اوس که چېرې فرض که تا وایي تاسو دا وایي چې تاسو ځان له یو سیف لار ګورئ، یو عزت جوړوئ چې یاره کوم دی دا دوره منډې تاړي خو موږ وویل وروره موږ یو که نه،
موږ به تاسو له عزت جوړو خو خپل حق چاله خلکو له ورکوي انشاءالله که خیر کوم دین زموږ د سر ګلونه زموږ به د سر تاج هم په دغه علاقه کې به تاسو سره موږ غمخوادي هم کوو تاسو سره موږ عزیز ولی هم کوو همدغه سیند غاړې ته به موږ راځو زموږ جایدادونه دي او که چېرې فرض که تاسو دا وایي چې نه جرګه د دې دپاره وکوئ چې یاره موږ څخه څه دي او دا موږ ته دې پاتې شي ګورئ جي قانون خو شته که نه څنګه و پاتې کیږي او تاسو د خلکو نمونه اخلئ کوم دی چې یاره د قبضه مافیا د قبضه مافیا زه وایم کوم دی چې څوک قبضه مافیا وي که نه نو د هغوی خلاف خلک خبره وکړي ما ته یو کس را مخامخ کا په دې پوره عثمان کې چې ما ته هغه دا ووایي چې تا څخه کوم دی زما ځمکه د قبضه کړې ده او که ته وایې زه به درته په درجنونو خلکو خیم همدې ځای کې درته خیم ستا په کلي کې هم درته خیم په ټوپۍ کې هم درته خیم د کوټې خلک هم درته خیم ګورئ سرکاري ځمکه تاسو څخه ده زموږ د پنج پاو ځمکه کې تاسو سره زموږ د بوبخیلو ځمکه کې تاسو سره زموږ د شیخانو ځمکه کوم دی نو ستاسو خپل خلک د عزیزان دي د هغوی ځمکه تاسو سره کوم دی نو د سرکاري د ډسټرکټ کونسل ځمکه تاسو سره د بي ایچ یو ځمکه کوم دی نو د هسپتال لپاره چې کوم ورکړی تاسو سره قبرستان ځمکه کوم دی نو تاسو سره د غازي بروته ځمکه تاسو سره ده نو ګورئ قبضه مافیا ویل په خوله ویل کوم دی نو خو دا ډېر اسانه خبره دی چې بنده ته دا ووایي چې یاره دا قبضه مافیا خو ته به یې ثابتې او زه یې درته هم ثابتوم ګورئ موږ سره راشئ کینئ موږ ته ووایي چې موږ په غلط یو ګورئ د یو سړي دوه کسانو ترمنځ ډسپیوټ راځي او مسلې نه حل کېږي خو دا کوټونه یي که نه دا عدالتونه څه دپاره وي عدالتونو ته تاسو بیا ولې تلئ تاسو چې عدالت ته لاړلی تاسو له عدالت فیصلې راکړلې تاسو کوم دی هغه فیصلې راوړي دي موږ څخه هم موجود دي تاسو څخه هم موجود دي تاسو سره پرون یو وکیل صاحب ناست او هغه وکیل صاحب عمران هغه پرون دا خبره وکړه چې یاره ندیم زما دا ملګری شوکت او پیاز دا کوم دی نو او زاید زمان زما تره دا قبضه مافیا وکیل صاحب زه تا ته یو خبره کوم ګوره ستا عزیزان نن دلته کې ناست دي او ستا خلاف دا خبره کوي چې یو نیم سل کنال تا څخه قبضه ده په دې یو نیم سل کنال کې کوم دین 112 کنال زموږ د ټوټل حق ته غدا وایي چې یاره زموږ 112 کې 112 په څلور ځایه تقسیم ده چې په کې نیمې کوم دین شاکر محمد لاله ورور مې ته خو لومبې د خپلو خلکو له حق ورکه ټیک شوه دې خلکو له حق ورکه چې د دوا درته وکړي دا په دې نه کېږي بله خبره زه دا یو کومه چې ستاسو سبا له د پټاکړې تقسیم هم روان دی د پونټیا نه پس په انشاءالله که خیر بټاکړه مې کوم دین تقسیمیږي نو دا خو لا ډېرې خبرې پاتې دي او مریاد لاله زه خو به تا ته یو خواست کوم یاره بس یې کړه ګوره حقیقت ووایه او ستا د پونټیا دا وړوکی شان نکلی چې دا درست طرز آبادي سیوا کېږي دلته کې ډیولپمنټ راځي په دې طرف روډ روان دی دلته کې کالجونه جوړیږي دلته کې پارک جوړیږي دلته کې کوم دین ډیولپمنټ را روان دی نو خیر دی که نه که نن مثال کې تو پر ستا کوم دی نو تا نه اضافي ځمکه د نورو خلکو هغه لاړله او تا هغوی ته په خپله ووایې چې راشه او خپل حق والی یقین لره په دې به ستا نورم عزت سیوا شي په دې به ستا کوم دی نو د خلکو سره نورم تعلق سیوا شي او که چېرې فرض که تاسو د دې خبرې نه یریږئ چې یاره دا دی راځي او دی هپر اغوستې ده او دی په موږ باندې را روان دي نه موږ چېرې د خپلو خلکو ته کوم دی دا نو موږ چېرې کوم دی نو بده نه خوښوو نه موږ جګړه خوښوو ګورئ پښتانه په جرګو ښه جرګې پکې شوي دي موقع پکې ملاو شوي دي زه به په آخره کې یو خبره وکړم زموږ 1 پوینټ ایجنډا د قانون امپلیمنټیشن دی وشي چې څه قانون وایي هغه دی وشي چې څه کاغذ جوړ شوی دی په هغه کاغذ باندې ته د هایکورټه پورې تللی ته اسمبلی آر ته تللی ته ډي سی ته تللی ته سپریم کورټ ته تللی هر ځای کې کوم دی هغه ریجیکټ شوی دی او واپس راغلی او ستا چې کوم ګریونسز وو د هغې ګریونسز باندې چې کومه مخکې جسټس د هایکورټ چې کله فیصله کړې وه دوست محمد خان د هغې په مطابق تا ته باقاعده انتقالات شوي دي هغه انتقالات که ته وایې کوم دی هغه به در پسې راوباسم په دې کتاب کې هغه شامل دي بیا د هغې نه پس کوم دی نو تاسو موږ سره کېناستلی او تاسو خبره وکړه چې یاره موږ ته څه پرېږدئ ګورئ تاسو ته قبرستان پرېښودلی شو تاسو ته بي ایچ یو پرېښودلی شو تاسو ته کوم دی نو جنازګاه کوم دی ګوره دا ټولې ځمکې کوم دی نو د دقې شاملات حصه وه هغه تاسو ته پرېښودلی شو هغه چېرته لاړلې زه د خپل د پونټیا د ټولو ملګرو ته عوامو ته کوم دی دا خواست کوم چې ګورئ نور د چا په خبرو کې مه راځئ
کچري یو سړی ښه په ایماندارۍ هغه ویل غواړي چې یاره موږ دا مسله حل کوو نو حکومت خو حل کوي خو تاسو نه پرېښودی ګوره بله ورځ تاسو موږ ته چل وښو دا چل خو تاسو موږ ته وښو تاسو هلته کې لاړلی لار هم بند کړه زمونږ خلکو جیدادونه زمونږ د خلکو علاقه وای کوم تاسو موږ په هغې بند کړلو تاسو ټوپکې راواغستې تاسو لوړې راواغستې تاسو غوزارونه شروع کړل موږ خو هلته کې جګړه نه کول غوښتل موږ خو کوم دین د خپلو خلکو ته هلته کې لار بندوله نه خو احتجاج هم ریکارډ کو ای دپاره موږ رالو صفدر چوک ته موږ خپل احتجاج ریکارډ کو هغه چل تاسو موږ ته وکړو تاسو هلته کې هغه چل وکړو په هغه ورځ باندې هغه تاسو دغه روکاو کړو تقسیم روکاو کړو نو موږ هم وایو چې یاره راشي عمر عیدله لا خو ښکلی چل موږ ته وکړو موږ هم دا کار وکړو که نه دغه کار موږ هم وکړو اوس د پیر په ورځ باندې سبا دا تقسیم شروع کیږي زما تاسو ته خواست دی چې یاره تاسو د هغه علاقې کوم دی نو زمونږ قرباني شئ موږ میلمانه نه یو موږ قرباني یو خو ستاسو علاقې ته به راځو نو میلمستیاو کوي د ټولو ته ښه په خوشحالۍ باندې کښېني چې چا څخه سیوایي ځمکه ده هغه پرېږدئ دشمنۍ خلکو له مه جوړو دې کې بل سیاسیانو خو پکې سره کوم دی نو کار نشته ځکه چې سیاست جدا شی دی او د پښتو جرګه او قانون جدا شیز دی قانون مطابق دی او فیصله شوې ده وارنټ دخل جاری شوی دی د سپریم کورټ نه پس خو یو الله دی نو هلته کې چې لاړ شي نو هلته کې خو به کوم دین د دې خبرې جواب ورکوو او زه دا بیا تاسو ته وایم جي زما مشران زما پکې ډېر ښه تعلقدار دي غم خادي مې ده ورسره رورولي مې ده ورسره زه تاسو ته بیا وایم چې ګورئ مه دمکیانې ورکوئ مه کوم دین ټوپکې راخلئ راځه چې خپله کې سره کینو او تاسو د شیرز خبره کوئ نو تاسو کوم دین چې دا 22 سال های کورټ سپریم کورټ اسمبلیار دا ټول کوم دین ولې ستاسو خبره هغوی ونه منله یاره ټیک د تاسو وایي چې یاره سیاسیان د سیاسیانو دې کې څه کار نشته صیبه دا خو کوم دین زمونږ او ستاسو ترمنځ کوم دین خپله کې خبره ده د جیداد مسله ده جیداد کې به کوم دین سیاسي کوم دین سړی څوک کي زه تاسو ته خواست کوم په دې باندې چې سبا انتظامی والا درشي تاسو ته خو ویلکم وکړئ امید لرم چې یاره کوم دین زما دا ملګري چې څور هم دلته کې ناست دي دی به پوره منوسي دی به انشاءالله هېڅ قسم څه ریاکشن یې کوم دی نه راځي او دا پریس کانفرنس موږ ستاسو د هغې خبرو په ریاکشن کې نه دی کړی چې تاسو یې کوم دی نو پرون پریس کانفرنس وکړو نو موږ درته هم به کوم دی نو پریس کانفرنس وکړو نه دا زموږ د انتظامیې ته او د ټولو ته کوم دی دا خواست دی چې کومه خبره تاسو کړې ده د قانون د امپلیمنټیشن چې څنګه ما وایي 1 پوینټ ایجنډا بس قانون امپلیمنټیشن قانون باندې مطابق باندې دا کار سر ته رسول غواړو او که چا سره پکې زیاتې کیږي تاسو راشئ هلته کې ودرېږئ که د چا نه سیوایي کوم دی نو ورته کورې کټ کیږي که د چا کمیږي سیوا کیږي تاسو کښېنئ خبره وکئ که نه که د چا مسله راځي د یو نه ځي بل ته میلاویږي او هغه نه پرېږدي نو کښېنئ ډسپیوټ یې کوم دی نو مسله عوض وله ورکئ زه خو به دغه خواست کوم چې نوم اخلئ که نه نو سره ثبوت اخلئ هسې خبره مه کوئ زه د کوټي کلي تارخیلو سره تعلق ساتم سمیل خیلو ټل کې مې کوم دی جایداد دی د پلار نیکه جایداد مې دی پکې باقاعده په ثبوت پیدا ښیم چې تاسو څخه کوم دی نو څومره ځمکې دي د هغې تاسو موږ ته ثبوت وښایي چې په کاغذ باندې څومره ده دا سیوایي څومره ده دا چې کومه سیوایي ځمکه ده د دې خو تاسو به څه ثبوت ښایي که نه چې دا موږ څخه ولې ده نو دا موږ ته وښایي بلکې موږ ته یې مه ښایي زموږ څه کار دی موږ غریبانان یو کوم دی خو خپلو ځمکو پسې کوم دی راځو حکومت له ورکوي پکارو چې تاسو دا حکومت له ورکړی وی محکمې مال له ورکړی وی هغه ګریونسز کې چې تاسو ته کومې ځمکې میلاو شوي وي هغه هم تاسو ځان سره کوم دی هغې کې انتقالونه ستاسو شوي دي بلکې خپلو خلکو سره هم زیاتې وکړه څوک هم یو پله لوړه کړي څوک هم بل پله لوړه کړي زموږ داسې وروڼه دي کوم دی زموږ ښه تعلقدار دي موږ سره اکثر کښېني موږ ته ووایي موږ سره خپلو خلکو زیاتې کړی دی نو یو عمر عیدله لا ته بار بار کوم دی دا خبره کوي چې دا قبضه مافیا دی دا شته کسان چې دا دوره ولاړ دي دا د هغه جایداد مالکانان دي او هېڅ ورڅخه نشته ورې کوله خدای شته وي څومره عمر به د انسان بس هغه جهان له به کوم دی ځان له بندوبست کوو دا دنیا خو کوم دی ختمه ده ډېره مهرباني